بسم الله الرحمن الرحيم. درود شريف وای. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والله سوا نهم نمبر حدیث مبارک دے 1709 نمبر. وعن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ، زمون سردار سیدنا حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دا حدیث روایت تے. بریدہ صحابی دے. اللہ پاک دے راضی شي، اللہ پاک دے د خپل ځان نه راضی کی، اللہ پاک دے زما ستاسو د ټول امت د طرف نه بهترینی بدلی ول. ان رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم قال، چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی: من حلف بالامانت، چا چې د امانت قسم کو، په امانت قسم کو، دا سی ویل په امانت مې قسم، فلیس منا، نو نبی علیہ السلام فرمای دا کس زمونږ نه دی. حدیث صحیح رواه ابو داود باسناد صحیح، دا حدیث صحیح دی، امام ابو داود رحمه الله صحیح سند سره روایت کړی دی. حدیث شریف کی په امانت باندې د قسم نه من رااله، او داسې سخته وینا من رااله چې چا په امانت قسم وکړو، نبی علیہ السلام فرمایي زمونږ نه دی. امانت نه څه مراد دی؟ د امانت نه فرایض مراد دي، کوم چیزونه فرض دي لکه مونځ شو، روژه شوه، حج وغیرہ، په دې باندې قسم کول منع دي. ځکه مونږ تېرو حدیثونو کې هم دا مسله زده کړې ده، اوس بیا هم مذاکره کیږي چې قسم به صرف د الله ذاتی یا صفاتی نومونو باندې خوړلی کیږي. د الله ذاتی او صفاتی نومونو نه علاوه په بل چیز باندې قسم منع دی. چې په امانت قسم خوري نو دا امانت نه دی، لکه مونځ، روژه، زکات، حج، د یوړه او د الله د اسماء او د صفاتو مشابه یې که هغه شانتي یې که، نو په دې وجه د دې نه منع راغلی ده. الله پاک د پوهې سره د عمل کولو توفیق راکړي. د جنازې منځو تکبیر، اخرنی تکبیر نه مخکې دعا وه: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. دا د بالغ مسلمان مړي د پاره دا دعا ویل کېږي د آخرني تکبیر نه وړاندې. او چې مسلمان وي، ساه اخیستې وي، نابالغ وي، هلک وي، جینۍ وي، د هغې دپاره خپله دعا ویل کېږي. نابالغه هلک ماشوم هغه دپاره د دې دعا په ځای باندې د دریم تکبیر نه پس او د څلورم تکبیر نه مخکې دا دعا ویل کېږي: اللهم اجعله لنا فرطا واجعله لنا اجرا وزخرا واجعله لنا شافعا ومشفعا. د دې سبقونو که زمونږ او ستاسو مذاکره شروع شو که نه، بال بچ سره، دوستانو سره ناسته پاسته کې، نو دې نه بیا مونږ یریږو نه. که راته څوک ووایي چې ووایه د ماشوم نابالغه دعا ووایه، بس بیا به را باندې پریشر نه راځي، ځکه زمونږ روټین کې به مذاکره کې به. او اوس که راته چا وویل چې شا به ووایو، نو الګل کېږو به. د مذاکرې کولو او نه کولو دا فایده ده. او دا دلته الګل کېدل او پریشر راتلل او دباو راتلل دا خو خبره نه ده. نو اوس خاص هم څوک شرمېږي نه په دین شرمېږي نه په دنیا. شرم مرم خو وتی دی، اصل بې خوتل قبر کې دي. چې هلته رانه ملایکه تپوس وکړي او زه الګل شم، چې هلته الګل شم، بس خبره خطا شوه. کوو به مذاکره انشاءالله. د دنیا نورې خبرې اترې مونږ او تاسو کوو که نه، خوش شي تشي، نه څه د دین فایده نه د دنیا فایده، بلکې الټا ورکې تاوان. تاوان دا غیبت نه، غیبت لیکن سراسر دوسر تاوان دی، دوسر وخت هم ضایع کول دي، نیکۍ بربادول دي. دا چې زه د چا غیبت کوم که نه، نو زه خو هغه د مجلس کې سپکول غواړم چې سپک شي او زه دروند شم، د هغه خامۍ بیانوم، خپلې خوبۍ، نو دا څومره نیکۍ مې وکړي که نه، هغه به ودی او زما نیکۍ هغه ته ټرانسفر کېږي، روان.
زه هم ګینې هغه سره زه زیاتې کوم بد کوم ورسره هغه سره ما ډېر ښه وکړو. دا د دین د دې سبقونو مذاکره نه دا شروع کړو انشاءالله العظیم. بال بچ سره دا واړه واړه ماشومان دي لار صبر دي بس صرف اشاره ورکوه شابه تا ته پرون کاري صاحب کومه دعا خولې کوم سبق یې خولې اللهم اجعله لنا فرة واجعله لنا اجرا وزخرا واجعله لنا شافعا ومشفعا. خو بداوه چې تاسو راته اورولې امر مذهب کوله چې نمبر په نمبر راته تاسو اورولې او کدا اورولم شروع کړه کدا اورولم شروع کړه نو بیا کې دې شیدا سي ګڼ تعداد کې ممکن نه بیا وضو دا دې سبق اوري آسان معنی ده غوړی تاسو له درځي اللهم اجعله لنا فرطا یا الله دا ماشوم مونږ د پاره فرط وګرځاو یا الله مونږ د پاره اوس فرط وایي چې فرط څه ته وایي فرط هغه کس ته وایي کنه چې د قافلې نه مخکې یو ځای ته لاړ شي خو به د سفر په قافلو شکل کې وي چا به ځان له سفر نشو کولی په لاره به شل قسمه مسلې وي نو له سته کسان به را یو ځای شوه خچرې به ځان سره واخیستې یا خرونه یا اسونه یا اوښان نو په هغې کې به ځان سره د څکلو دپاره مو به کېښوې د څاروو ګیا وغیره به یې واخیسته په میاشتو به پیدل مزلې وي نو یو کس به یا دوه کسان به د قافلې نه مخکې لېږل 15 کیلومتره به دوی مخکې روان و روټ به ورته معلومه و لاره نو هغه به د مخکې نه یو ځای ته چې ورسېدو چې وبې کته چې دا د دمې دپاره مناسب ځای دی دمه به 2 ورځې وه 3 ورځې والته به بیا خیمه به یې ښخوله نو کتل به چې آیا دلته نږدې اوبه شته چې څاروو له مو به ورکړي دا چې کوم قافلې خلک دي دې ته مو به میلو شي ګیا شته دی چې د اوښان وغیره ورکړي بیا وسرئ سوری شته دی نو داسې ځای به یې تلاش کولو یعنې د مخکې نه چې چا ته بندوبست برابروي که نه هغه ته فرط وایي زمونږ پیغمبر علیه السلام فرمایلی دي وایي زه خپلو امتیانو ته وایي مونږ او تاسو پرې ډېر ګران یو الله او په رسول چې مونږ څومره ګران یو که نه په الله او په رسول چې مونږ څومره ګران یو تاسو په الله باور وکړئ چې دا مره مونږ په خپل ځان هم نه یو ګران د الله رسول صلی الله علیه وسلم مونږ امتیانو ته فرمایلی دي وایي زه ستاسو فرط یم فرط څه مطلب دا ټکی که زمونږ ته کوشو بې دروده به زمونږ وخت تېر نه شي بیا دا د ډالۍ د درودونو به چې نبی علیه السلام ته بلیږو او په دې خبره که پوه شو که نه چې نبی علیه السلام موږ دپاره فرط دی یقین دی وشه چې د نبی علیه السلام د مبارکو لاسونو خپو نه کوم عمل صادر شوی یعنې سنتونو سره به زمونږ دومره مینه شي چې یو سنت به رانه نه مس کېږي بیا خو که په دې ټکي پوه شو نبی علیه السلام فرمایلی دي زه ستاسو دپاره فرط یم فرط دا مطلب چې هغه جهان خو ستاسو دپاره بیخي نابلده دی یقین دی وشه دا چا چې د یو ملک نه بل ملک ته سفر کړی دی د یو ښار نه بل ښار ته سفر کړی او هغه ځای د ده دپاره بلکل اجنبي او ناشنایي د هغه ځای خلک ناشنایي د هغه ځای زیږې نو څه وخت دپاره دی داسې غریب پکې پردی لګي چې دلته نو چې هغه ځای کې ورته څوک میلو شي او دی د ګوتې ونیسي او کم کارونه وي هغه ځای ته یې رسوي په دفتر کې ورسره څوک میلو شي په هسپتال کې میلو شي د شناختي کارت په دفتر کې میلو شي د پاسپورټ په دفتر کې څوک میلو شي او دته وایي دلته کښېنه چای شربت هم پې کوي او کار وله زر وباسي سپورټر غونته څومره ښایسته مزه کوي بیا او د یو وطن نه چې بل وطن ته لاړ شي چې باونډري بدله شي سرحد بدل شي او وزیر اعظم بدل شي او کرنسي بدل شي هغه ځای خو بیخي اجنبي او بیا چې د یو جهان نه بل جهان ته لاړ شي د دې دنیا نه هغه ځای خو بیخي اجنبي دی او هلته نبي علیه السلام استقبال ته ولاړ چې راځه امتي بېغمه راځه ستا څه غم دی ما تاسو دپاره خنډ و خار لارې هوارې کړي دي راځه او هغې به کولوي دا به کوم امتي ته کولوي خبر چې شکل او صورت د خپل نبي غونتی نامه جامه کپڑا وغیرہ اٹک بیٹک ناسته پاسته یعنې 40 ګنټې د نبي په شان مونږ هسې د خپل نبي نه خفه یو د نبي د شکل او صورت نه خفه یو د نبي د طریقو نه خفه یو خپلې طریقې او د نبي د دشمنانو طریقې خپلې کړي دي داسې کم عقلتوب مونږ شروع کړی او چې په غلطه تې روان یم نبي مې په یو تللی دی پیغمبر مې په یو تللی دی صلی الله علیه وسلم او زه په بله روان یم چې بیا ور مخامخ شم او نبي علیه السلام وایي راځه زما امتي منځ کې به ملایکې ودرېږي پولسان به ودرېږي دا د هغه ځای پولسان دي او د هغه ځای فوجیان دي وبدرېږي هسې ستا امتي دی دا خو ستا امتي نه دی ولې مې نه دی دا خو زما امتي دی را پرېږدي نه د الله رسوله په نامه ستا امتي دی کلمه ستا ویلې وه خو د هغه څه کول چې تا نه دي کړي تا چې څه کول هغه دي نه دي کړي دي په بله سر نو بیا به نبی علیه السلام هم ورته کورې شي الله یې همدغې ورځې نه وساتي او چې ځان ته وګورو خطا روان نو د فرط معنا واضحه شوه چې مخکې نه یو کس تللی وي او کومې لوړې جبرې وي هغه یې وارې کړي وي او کار یې برابر کړي سیسټم یې برابر کړي نو مونږ چې په د جنازې په منځ کې وایو اللهم اجعله لنا فرطا یا الله دا وړوکی ماشوم
موږ د پاره د آخرت فرت وګرځوه. فرت څنګه؟ مور پلار د دې ماشوم نابالغ چې کوم ماشوم وفات شي بلوغت ته نه رسېدلی، بلوغت د عمر په اعتبار سره د هلک او د جنۍ د مفتابهې قول مطابق 15 کاله دی چې څه علامه پکې ښکاره نه شي که نه، نو په عمر به فیصله په څومره عمر باندې بس په 15 کا علامه ورکې ښکاره هم نه شي څه دی بالغ دی. د دې نه کم عمر کې چې نابالغه ماشوم وفات شو مور پلار یې جهنمیان دي خدای دې نه کړي. د جهنم ملایکو ورته زنځیرونه اچولي دي او ډېر په بېعزتۍ راکاږي راکش کوي. دا مجرمان دا ډاټسن ته څنګه خېجي پولیسان او څنګه په لټو شغتو د پاسه پې خېجي بالکل. نو ملایکې به ډېر بېعزتۍ سره راکاږي دا مور پلار د دې باړو ساسره دي چې ورته ګوتې ور واچي چې بچي. دې دوران کې دا نابالغه ماشوم بالته ولاړي د جنت په دروازه باندې رامنډه به کړي مور پلار پسې لمنې پورې به ورپورې ونښلي وړوکې. نو ملایکې به دې ته څه ویلی نه شي ځکه دې ملایکو ته دا حکم دی چې جنتي کس ته به کش قدرې نه کوئ. د دې کار خو جهنمي سره دی نو جنتي ته څه ویلی نه شي اوس نه ټېله ورکولی شي نه یې خلاصولی شي نه ورته څه ویلی شي بس حق ده خیرات الله هر څه ویني ګوري. ملایکو نه تپوس کوي ولې دې نه بیایي تاسو جهنم ته؟ وایي جي دا ماشوم ورپورې نښتو وایي تاسو دنه تپوس کوئ دې څه وایي؟ وایي دې وایي چې دا مور پلار دي نه دا زنځیرونه وباسه او دا ما سره جنت ته ولېږه. نو ملایکې ورته وایي چې د په حق له خو د جهنم فیصلې شوي دي. وایي ښه چې دې ما سره جنت ته نه پرېږدي نو بیا ورسره ما هم پرېږدي چې زه هم در سره دوزخ ته لاړ شم. نو بیا به الله فیصله وکړي چې زه د ده په دې سفارش دي جنت ته. اوس وخت کې چې بچي لوی شي که نه لوی شي ابه څه ګټه وکړي او دا د هغه چا دپاره دی چې تسلیم ده چې د چا په ماشومتوب کې اولاد وفات شوی او دا چې چا جنازه وکړه چې چا جنازه وکړه د جنازه کې 2 فایدې دي. جنازه کولو کې 2 فایدې دي غټې. یو د مړي ده که مړی خدای نه بخلی او دا مسلمانان په بجرګه راجمع شوي اخلاص سره جزای سره خدای ته دا زاری منت دی. تاسو خو کته د جنازې په منځ کې څومره عجیبه زاری د الله پاک اللهم اغفر لحینا ومیتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام والسنه ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. تاسو له خو معنا درځي څنګه عجیبه دعا سو پکې پاتې شو دی دعا او څنګه دعا بخنه غوښتل کېږي د ازاره منت سره الله رضا زموږ جنازې اخلاص سره او سوچ والا جوړي. نو د مړي ورکې دا فایده ده چې مړي ته بخنه کېږي او که مړی بخلی شوی ماشوم خو څه دی بخلی شوی دی هغې خو شک نشته دی یقیني طور باندې بخلی شوی دی. نو بیا چې د بخلی شوي په جنازه کې کم ګناهګاران شریک شي د هغه بخلی شوي مړي د برکته الله دا ټول ګناهګاران بخي. دې وجې نه زه دا درخواست کوم چې د ماشوم د جنازې درته پته ولګي که نه نو ایله مه کوه د لوی د جنازې په نسبت سره د ماشوم په جنازه کې شوق سره شریک کېږه ځکه چې دې کې بخنه څه ده یقیني ده. او څومره کسانو ته چې پکې سوال جواب کولی شي سوال جواب هم کوه اعلان هم کوه مړه دا څوک مړ دی د فلاني مامان وسی مړ دی د څومره ورځو یاره جي بس ساه اخیستې وه نو دې هم څوک اعلان کوي. اوس موږ نه خبر د دین د مسلې د دې اعلان دې لپاره چې ګناهګارانو راجمع شي د بخښنې یو ډېره ښایسته موقع مېله وشوه چې اودس وکړو پاک صاف ودرېږو دا خو پاک دی الله پاک به د ده د وجې نه زموږ ګناهونه هم څه کړي پاک کړي په دې لالچ او په دې حرص وینا ده. نو اللهم اجعله لنا فرطا ای الله دا ماشوم موږ دپاره فرط وګرځوه. فرط دا چې د آخرت کوم جهان دی هغې کې چې کومې لوړې جوړې موږ ته مخې ته را روانې دي د هغې د اوارولو ذریعه وګرځې. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله وصحبه. دا یو خبره ده دا صحیح نه دی دا خو شرک دی دا تېره ورځ تاسو